أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کل من علیها فان. په دې ځمکه باندې چې څه دي دا ټول فاني دي، بلکې ټول کائنات فاني دي. د مۍ د احکام چالو دي، دا درېیمه حصه شوه یا دویمه. دا قبر چې مونږ لکه جنازه وکړو نو مونږ به دا چلک وو چې مونږ به لږ سار دي څارېږو، خو ټول نه څارېږي نو څوک دي څار شي، دومره دي څار شي لکه سړی چې د اوښ حلال کي وایي دا تقسیم وشي. د دې ډېر لوی چې پیغمبر صاحب فضیلت بیان کړی دی. او چې جنازه کوو نو د دې د یو قیرات ثواب دی. نو قیرات خو د غزوه احد غر برابري، خو مونږ چې ګورو نو دا غزوه احد غر ته زه لاړم نو دا 5 میله اوږد دی او 3 میله پلن دی، د ډېر زیات او لاندې هم دومره دی تقریبا ماهرین وایي. نو چې دا حساب لګوو ډېر زیات ثواب دی. او چې بیا جنازې نه پس ایثار شو، تدفین مو شي، تکفیر هر څه وشي، نو بیا چې قبر ډک شي نو د دې لپاره بیا نور هم ثواب دی، د یو قیرات برابر ثواب دا هم دی. مونږ به صرف الله تعالی په جنازه کوو. که چا جنازه کړې وي نو هغه بیا تعزیت ته کړه نو څه مسله نشته، په دې خفه کېدل نه دي پکار. او که تعزیت نه کړي نو 3000 پورې تعزیت دی. او که چا تعزیت نه ایري هغه ته پته نه وي، بیا ورته خط مت راستولی شي یا پیغام راستولی شي، خط خو اوس نشته، پیغام راستولی شي او میسج راستولی شي، هغه ته راتلی هم شي، نو دا ورسره همدردي وشي، د دې سره د هغه دلجویي وشي. دریم دا چې د والدینو قبر ته تل پکار دي. جمعه په جمعه هفته کې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، اشرف ایتانی رحمت الله تعالی نه روایت نقل شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک جمعه په جمعه د والدینو قبر ته ځي نو دته به الله تعالی امید دی چې د مور پلار حق معاف کړي. اصل د مور پلار حق بالکل نه معاف کیږي، ډېر ګران کار دی. هغه بخلی شي، هر څه مور پلار هم بخي، الله تعالی هم بخي، خو لکه پوره کیږي نه، معاف کېدی شي پوره کیږي نه. که سړی مور پلار هلته راوالي او په موږی سور کي او هلته حرم شریف ته پیاده بوځي اکوړي نه یا خپل علاقې نه پاکستان نه، نو اول د دغه شان طواف هم کې بیا هم حق نه ادا کېږي. نو کوشش به کوو چې د مور پر ادب او احترام کوو او د غسل ورته خپله ورکړو. که څوک توفیق میلاو شو، موقع میلاو شو، عمر رالو که نه، او باقي احتیاط پکار دی. ښه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.